ګران کتونکو السلام علیکم. ګران کتونکو زما ذهن کې اکثر یو خیال راشي، یو آیډیا راشي چې یاره دا پولیو چې کومه ده دا د پښتونخوا نه ولې نه ختمیږي. ټول پاکستان نه ختم شو، ټول دنیا نه ختم شوله، خو صرف د پښتونخوا نه ختمیږي. او هر ځلې چې موږ وګورو چې یاره لکه یو کال دوه کاله پکې کمې راغلې دی، بیا اچانک چې کوم دی د یو په ځای باندې 30 کسان چې کوم دی د دې ښکار شي. دا بنیادي سوال دی او ما په خیال په دې باندې زموږ ریاست له هم غور پکار دی او پوهانو له هم غور پکار دی. ګوره په پښتونخوا کې او دا دومره په فن فیر سره په شو سره، حالانکه سمپل یو هیلث ایشو ده، څنګه چې نور ایمونایزیشن یا ویکسینیشن کیږي هغسې نه دا به یو زنانه به رواني یا یو به هلک رواني، شاته ورپسې 2-3 پولیس والا رواني، د هغوی سره به کلاشنکوف وي. نو لکه دا هم څه عجیبه هم تکې لګي، ځکه چې د پولیو نه اوس مونږ دونه غټه مسله جوړه کړې ده چې دا یو انټرنیشنل سطح باندې پاکستان کې مونږ تصویر ښایو، او بیا خاص کر د پښتنو په سیمه کې اوسه پورې مونږ 45 که 50 پورې زمونږ پولیس ځوانان چې دي د پولیو ډیوټۍ دوران کې هغه شهیدان شوي دي، چې ډېره د بدقسمتۍ خبره ده. اوس سوال دا دی چې دا ختمیږي ولې نه؟ کسانو نه اکثر دا الزام لګي یاره وایي د پښتونخوا ملا چې کوم دی یا مذهبي طبقه چې کومه ده د دې خلاف ده. نو دا ریاست دا یو ریاست دی، یو پاکستان دی. هسې دا کیدی شي چې د پنجاب مولا حمایت کوي، د سند مولا حمایت کوي، صرف د پښتونخوا مولا مخالفت کوي. بله خبره دا ده که مونږ تاریخي تناظر کې وګورو نو د پښتونخوا دی او که د هر ځای دی مذهبي طبقه چې کومه ده یا دی چې دي، دوی همیشه د ریاست طرفداري کړې ده. کله هم ریاست چې څوک غوښتي دي د هغې مطابق چې د زمونږ مذهبي طبقې چې کوم دی دغه کړي. نو دلته کې څنګه یو مولانا به راپاسي، یو ملا به راپاسي، او هغه به هم چېرته د کلي د جومات یا لرې د محلې د جومات، او هغه به وایي زه به یې نه منم، او هغه ته به دومره کوریج ورکړی شي چې انټرنیشنلي به د هغه تصویر هم لاړ شي، د هغه خبر هم لاړ شي. څه خو دي چې دې کې کتل پکار دي چې دا ولې نه کیږي. او بله خبره دا ده پولیو کله که زمونږ نور تشنج شو، تبدیق شو، یا دا نورې بیمارۍ چې کوم دی د دې دپاره ایمونایزیشن کیږي، او هغه د ای پی آی ایکسټینډډ پروګرام فور ایمونایزیشن چې کوم یو اداره ده او ډېره پخوانه دا کار کوي، نو دا هغې ته ولې نه ورکړل کیږي؟ ډېر سوالونه دي چې په دې باندې غور پکار دی، سوچ پکار دی. پولیو ډېره زیاته خطرناکه مرض دی، په دې کې څه شک نشته دی. دا که ماشوم یې ووهه که ماشومې ووهه نو ټول عمر چې کوم دی دا د هغه دپاره چې کوم دی بیا روغ شي، د هغه دپاره مصیبت شي، ځکه ګرځېدی نه شي. او بیا په خاصه توګه جینکو ته خو چې کوم دی دا ډېره زیاته، هلکان هم بېکاره شي خو جینکو ته بیا ډېرې زیاتې د هغوی دغه ته مسلې وي. نو زه خو دا وایم چې دغه خو خبره ده، په دې کې خو هېڅوک هم چې کوم دی دوه رایې نشته دی. خو بیا ولې پاکستان کې او بیا په خاصه توګه څنګه زه اکثر دا وایم چې پولیو وایرس چې کوم دی هغې ته اوس خلک پښتون وایرس وایي، لکه دا بیماري چې کومه ده د ټولې دنیا نه ختمه شوې ده، پښتنو کې چې کوم دی چېرته نه چېرته راشي. نو په دې باندې سوچ پکار دی، او بیا په دې هم سوچ پکار دی چې ولې صرف د پښتون ملا د دې خلاف دی، د عرب ملا نه دی خلاف، د انډونیشیا نه دی خلاف، د فلسطین نه دی خلاف، د ترکیې نه دی خلاف، د ټولې دنیا نه دی خلاف، د پنجاب هغه نه دی خلاف، د سند هغه نه دی خلاف. زمونږ مولا او هغه مولا چې همیشه د ریاست په طرف پاتې شوي دي. نو دا سوال دی، په دې باندې لږ سوچ پکار دی.